أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ولو شاء الله او کچری د الله تعالی خو شوی مقتتل الذین اختلاف بنو کړیا کسانو من بعدهم چرستو د دینو من بعد ما جاءتهم البینات پس تاینا چراغ لدیتا واضح دلائل ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف وکړو فمنهم من آمن پس باز ردین هاسو کو چی ایمان یروړو ومنهم من کفر او باز ردین هاسو کو چی انکار وکړو ولو شاء الله او کچری د الله تعالی خو شوی مقتتلو دی با اختلاف نو کړي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کوي هاسو چې اراده لري. یا ایها الذین آمنو ہے ها کسانو چې ایمان وروړي دي انفقو خرچ کړئ تاسو مما رزقناکم بعضی د حسنا چې درکړي مونږ تاسو ته من قبل ان یاتی یوم وړاندې ردینا چې راشي هغه ورځ لا بیع فیه چې نه به خرڅول په هغې کې ولا خلة او نه دوستی ولا شفاعت او نه سفارش والکافرون هم الظالمون او کافران چې دی هم دی ظالمان دی. د آیت مبارکه په اوله حصہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت او برتری او مرتبه په تمام انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام باندې بیان شوه چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته ډېرې اوچتې درجې ورکړې دي په نورو پیغمبرانو باندې. په دې باندې بیا یو اشکال پیدا کېدو چې د نبی علیہ السلام مرتبه دومره زیاته اوچته ده نو بیا خلکو د نبی علیہ السلام نه انکار ولې وکړو؟ ډېرو خلکو ایمان ولې راونړو په نبی علیہ السلام باندې؟ نو په دې آیت کې را دې جواب کی او جواب په دې طریقې سره کی
چې دا د نبی علیه السلام نه خلکو انکار کړلی نو داسې نوې خبره نه ده. د مخکنو انبیاء کرام علیهم السلام نه انکار شوی دی. د نوح علیه السلام نه والې تر عیسی علیه السلام پورې څومره پیغمبران چې راغلي دي نو د هر یو نبی نه تقریبا انکار شوی دی. چې نوح علیه السلام دعوت ورکړی دی چا منلی دی او ډېرو انکار کړی دی. دارنګې بیا صالح علیه السلام او هود علیه السلام او لوط علیه السلام تر دې چې عیسی علیه السلام پورې د هر یو نبی نه انکار شوی دی. چا ورته شاعر او چا څو نو داسې نوې خبره نه ده. نو نبی علیه السلام له الله تعالی اوچت کمالات ورکړي دي لیکن خلکو ترې انکار کړی او دا عادت د پخوا نه را روان دی چې څوک د پیغمبر نه انکار وکړي او څوک په ایمان نه وړي. نو مکې والو هم دغه کار وکړو. او دویم جواب دا دی چې دا د الله جل شانه مشیت او اراده ده چې دنیا کې به دا دواړه کاره کېږي، څوک به مني او څوک به نه مني. دا چې څوک نه مني دي څه با اختیاره نه دي چې کني دي د الله تعالی نه آزاد دي. الله تعالی که غواړي نو څوک به هم د پیغمبر نه انکار ونه کړي. هر انسان به پیغمبر مني به. څوک هم د الله تعالی د قدرت او د طاقت نه بار نه دی. خو چونکې ازمایش دی دنیا کې انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی، عقل یې وله ورکړی دی، سمج یې ورکړی دی چې انسان خپله فیصله په خپله وکړي. د زبردستۍ او د جبر خبره نی. ځکه یو ورځ وروستو را روانه ده نو هلته به الله تعالی حساب کتاب کړي. نو چې دنیا کې الله تعالی انسان فری هینډ کړی دی چې ته پیغمبر منی او که نه منی، ایمان راوړي او که نه راوړي. نو که دا ایمان راوړي هم په خپل اختیار باندې، خپل سوچ او سمج باندې، او که انکار کوي نو هم چې په خپل سوچ او سمج باندې وکړي. د الله تعالی له طرف نه زبردستی نشته. خو فرمایي که چېرې الله تعالی غوښتلی وي او الله تعالی خپل اتارټي استعمال کړی وي، خپل اختیار استعمال کړی وي، نو په دنیا کې به چا هم د الله نه انکار نه کړی او نه به الله تعالی نه به پیغمبر نه به چا انکار کړو. الله تعالی به هر څه مخامخ کړي به و، څوک به هم انکار نه کړي. لکه قیامت کې به څوک هم انکار نشي کولی. فرشتې انکار نه کوي، هر څه مخامخ دي ورته. دنیا کې به هم داسې و. لیکن دا ازمایشگاه د دنیا، دلته به انسان ایدار سي، څوک به انکار کوي څوک به اقرار کوي. ولو شاء الله، کچرې د الله تعالی خوښه شوې وي دا د نبی علیه السلام نه چې کوم خلکو انکار کړی او ایمان یې پرې نه دی راوړی، نو د هغې جواب دی چې د نبی علیه السلام درجه دومره زیاته اوچته را پکار خو دی چې یو تن د نبی علیه السلام نه انکار نه وي کړی، ایمان یې پرې راوړی وي چې دومره ناشنا کمالات او صفات الله تعالی ورکړو. نو فرمای ولو شاء الله، که انسان نور ته کنځلو کې او د نور نه انکار وکړي نو دې سره د نور نه نفي نه کېږي، نور بیا هم نور دی. فلوم الخفاش لا یضر الشمس وعواء الکلب لا یظلم البدر. دا نور چې کله روخیږي
نو دا چمکادړان چیرې دي نور ته بد رد وایي او ملامته کیږي چې ستاسو روجې زموږ نظر ختم شو، ځکه د په رڼا کې نظر نه لګي چې تیارې د نظر لګي. نو دا کهاوت دی چې فلوم الخفاش، که دا چمکادړ د انور ته هر څومره ملامتیا ولا خبرې وکړي نو په انور باندې څه اثر نه غورځېږي. او دا د شپې چې کله دا سپوږمۍ راوخیږي نو دا سپي اوازونه کوي سپوږمۍ ته، نو د سپو په اوازونو سره سپوږمۍ باندې څه اثر نه غورځېږي، ځان به ستړي کي په خپله به غلی شي. نبي چیرې هغه د سپوږمۍ او د انور نم زیات اوچت دی. نو که نبي ته څوک هر څه ووایي او هر څومره انکار وکړي نو د نبي په شان کې څه کمی نه راځي. نبي له الله تعالی چې کوم شان ورکړی بس ځان له یو شان دی. د نبي دپاره دا خبره کافره چې الله تعالی په خپله تعریف کړي او فرشتې د هغه په خدمت کې ولاړې وي. نو که دا د مکې خلکو که هغوی د نبی علیه السلام نه انکار کوي د نبی علیه السلام په شان کې څه کمی راغی؟ آیا د نبی علیه السلام ډګري کمه شوه یا د نبی علیه السلام پیغام ختم شو؟ دارې 1444 سالو شو تر اوسه پورې د نبی علیه السلام هغه شان بیانیږي چې مسلمانان هوسکې کافران هم بیاني او غیر مسلم هم بیاني. ولو شاء الله که د الله تعالی خوښه شوې وي، یعنې که الله تعالی دا اراده کړې وي، مقتتل الذین، اقتتال اسی جنگ کولو ته وي، مقتتل الذین نبو جنگیدلی آغا کسانو، جګړې به نه وې کړې آغا کسانو، خو مراد تین اختلاف دی. جګړه هله هغې راځي چې لومبی اختلاف راشي. اختلاف اول په رایې کې راشي، په خبره کې اختلاف راشي. د رای اختلاف بیا اړه ته کوز شي نو په اړه کې ورسره بیا نفرت پیدا شي او بغض پیدا شي، دشمني پیدا شي او بیا چې هغه سیوا شي نو بیا لاس او خپې استعمالي بیا د هغه ته ضرر رسولو کوشش کی. نو اختلاف د رای چې دی که نه نو دا په شریعت کې مضموم نه دی. د رای اختلاف دا صحیح دی او د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې شوي دي صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې پر رای کې اختلافات راغلي دي او نبی علیه السلام هغې منع کړي داسې مه کوئ. اختلاف د زړه چې دی د زړه اختلاف دا ډېر د مذمت خبره ده او کله چې د زړه اختلاف راغلی د امت نه ډېر خیر اوچت شوی دی. بخاری کې روایت دی نبی علیہ السلام د رمضان په اول عشره کې اعتکاف ته کېناستو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ سره هم ناست، نور صحابه هم ناستو د شب قدر د معلوماتو دپاره. لومبنۍ عشره چې تېره شوه نبی علیه السلام دې عشره کې خو هغه شپه نه وه، د ورپسې عشره کې ده. صحابو بیا د ورپسې عشره کې مې اعتکاف وکړو. په 20 تاریخ سحر باندې نبی علیه السلام چې کوم خلک اعتکاف ته ناست ته یې ووایي چې په دې کې مې شپه نه وه او دا شپه ورپسې عشره کې ده او د دې په تاکو شپو کې ده. وی دغه شپه ما ته الله تعالی وښودله، یعنې د هغې څه قاعده او کلیه به وه، ځکه دا شپه خو بدلیږي را بدلیږي.
کله 21 کله 23 او کله 25 او کله 28. نو دې څه قاعده الله تعالی نبی علیہ السلام ته وښودله چې په دې ترتیب باندې به هر کال داسې تاسو به مخکې نه معلومولی شئ. اوس نبی علیہ السلام په دې اراده راووتو چې خلکو ته ووایي. 2 کسانو منځ کې جګړه شروع وه، اختلاف راغلو، اختلاف جګړې ته رسېدلو. نبی علیہ السلام د هغې په روغه باندې شو، هغې کې صلح صفایي یې کوله. هغه چې کومه خبره نبی علیہ السلام امت ته ورکوله هغه د نبی علیہ السلام نه یېره شوه. او بیا چې جګړه ختمه شوه نو نبی علیہ السلام نه خبره یېره شوې وه. نبی علیہ السلام دې کې به خیري به تاسو یې په ناتکو شپو کې ګورئ. بیا نو اوس ګوره دا لوی خیر چې و دا په څه وجه باندې اوچت شو؟ خو د اختلاف د وجې نه، اختلاف زبانی نه و، اختلاف په خبره کې نه و، اختلاف لته کوز شي او بیا یې نه بیا جګړه جوړه شوه. نو فرمایي چې مقتتل الذین، جګړه به نه وه کړې، نو مراد ترې اختلاف به نه و کړی. الذین ها کسانو من بعدهم چې رستو د دین و، من بعدهم کې دا هم ضمیر دی الرسل ته راجع دی. د دې پیغمبران نه رستو چې کوم خلک راغی دا یې امتونه یادي. د هر یو نبي امت چې دی هغې د نبي نه اختلاف کړی دی. چا شروع کې نه دی منلی، هرې کې منلی، چا بالکل نه دی منلی. لکه نوح علیہ السلام زنده مثال دی، نور پیغمبرانو. من بعد ما جاءتهم البینات، رستو داینا چې راغلو هغوی ته واضح دلایلو. نبي و د دلایلو هم پیش کړو. نبي چې دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم نو بس دا خبره کافي ده، ځکه د نبي کردار چې کنه دا خلکو نه پټ نی. نبي په یو قوم کې 40 کاله پاتې شوي وي. د هغه ماشوموالی بچپن او د هغه لړکپن چې وي هلکواني او د هغه بیا جواني دا په قوم کې تیر شوي. او دا 3 د انسانو ماشوموالی دی، بچپن او بیا هلکواني ده او بیا جواني ده. په دې کې د انسان پته لګي چېرې دې وخت کې دی داسې و، دې وخت کې بیا داسې و، دې وخت کې بیا داسې و. چې دا 3 دوره د انسان پاک او صفا وي چې دې کې دا دور د داغدار کړي نی، نو دا څونه پاک انسان دی. بیا عام طور انسان په آخر عمر کې بیا نیک شي چې کله د لاد و باد وځي. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگارو. په آخر عمر کې خو زمریم پرهیزګاره شي بیا چا باندې حمله نه کړي. نو ځکه چا د لاد و باد ورته پاسېدی نه شي څه به حمله وکړي په چا باندې. پیغمبر په دې 3 دوره کې چې په ماشوموالي کې انسان کم کم عادتونه او کم کم حرکتونه کوي، خلک وایي یاره سم روان و که نه، دا خو خدای ښه کړه چې خو بل شانتې روان و په ماشوموالي کې. نو خلک بیا یادي. او دارنګې د انسان بیا هلکواني هغه ځان له بل شان یو دوري بیا د غفلتو، او بیا جواني چې دی بیا جوبن کې وي او طاقت او قوت کې وي، نو هغه بیا ځان له یو دوري. نو چې د پیغمبر دا 3 دوره په یو قوم کې تیر شو، خلکو ولیدو چې دا صفا و، قابل اعتراض خبره په ده کې نه وه. چې دی بیا وي زه نبي ما،
نو خلکو له پکار چې دومره پاک انسان چې دا خبره کوي چې زه نبی یم، دا خبره کافي ده. لیکن بیا هم که خلک وینه دلیل معجزه، نو بیا نبی دا نه وي چې ما سره معجزه نشته خو بس نبی ما. نو بیا پیغمبر قوم ته ښه څه غواړئ، څه دلیل وایئ شابه. یعنی دلیل تاسو غواړئ، دا نه چې زه خپل طرف نه پیش کوم. نو بیا قوم وي مونږ ته دا پلانکې خبره وښیه، مونږ ته دا پلانکې خبره وښیه. نو دا قوم په مطالبه باندې د نبی په لاس باندې هغه معجزه الله تعالی ظاهره کی، او داسې معجزه یي چې په دغه وخت کې په روی زمین باندې بل څوک داسې کار نشي کولی. نه طب نه حکمت او نه تجربه او نه فلسفه او نه څو څوک هم اکه شان نشي کولی، دې ته معجزه وي. خلک چې د دې نه پس یو انسان وي نه منمه، نو ده سره به ته څه عمل کوې بیا؟ چې په خپله دې مطالبه وکړه چې معجزه پیش که او تا ته نبي معجزه پیش وکړه ته یې نه منمه، نو خو ضدي که نه عنادي وي. د ده سزا بیا 5 مذهب دی، 4 مذهب او دي 5 مذهب بیا د لوړ دی او بیا د عذاب دی. بیا 5 مذهب باندې عمل کوي او 5 مذهب بیا د الله تعالی عذاب راشي. نو فرمای من بعد ما جاءتهم البینات، رستو داینا چراغ دیتا واضح دلائلو. دا الله تعالی چا سر دشمنی نشته او نه ذاتیات شته، دا مخلوق د الله تعالی کومبه ده. الله تعالی په دې باندې ډېر خفه کېږي، ډېر مهربانه دی. الله تعالی له نعوذ بالله خوند نه ورکي چې خلکو له عذاب ورکي او خلکو ولړزي. نه، دا چې کله انسان د حد نه وځي، څو حدونه دې کراس کی، د الله تعالی چې کوم صبر دی که نه، د تمامی دنیا د انسانانو د مخلوقاتو صبر راجمع کا، حلم یې راجمع کا، د میندو صبر راجمع کا، چې دا کم دی که ختم شي دا ځای نه د الله تعالی صبر شروع شي. او الله تعالی څومره انسان ته موقع ورکي، 70-80 سال، ډېر غټه خبره ده. دومره موقع الله تعالی انسان ته ورکي او بیا هم انسان نه مني، نو څه به کي ورسره؟ دکه عذاب د دې حل دی بیا. ولکن اختلفو، لیکن دی اختلاف وکړو بیا مو، ځکه چې د الله تعالی په کوم اراده وه چې اختلاف دې زه وکړي. څکه چې الله تعالی جبر کینه دنیا کې، زبردستی کینه. ځکه الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی او فهم او علم یې ورته ورکړی دی او اختیار یې ورته ورکړی دی. نو دا دی چې انکار کی، دا دی په خپل عقل باندې، په خپل فهم باندې او د خپل علم مطابق کی. د الله تعالی را طرف نه زبردستی د باندې نشته دی. لیکن دی اختلاف وکړو د نبی نه. فمنهم من آمنا، د اختلاف نه بعد خلق 2 قسمه شو. پس بعض ردین هغه څوک چې ایمان یې راوړو هغوی ومنو، ومنهم من کفر، او بعض ردین هغه څوک چې هغوی انکار وکړو د نبي نه. نو دکه رنګ خبر نبی علیہ السلام سره وشوه، چا پې ایمان نه وړو او چا پې رانړو. څه داسې خلکو چې هغوی د روم نه او د فارس نه او د غفار نه او د یو ځای بل ځای نه راغلي، هغوی ته نبی علیه السلام باندې ایمان نه وړو. او څه هغه خلکو چې نبی علیه السلام سره یو ځای اوسېدلو، په حرم شریف کې شپه ورځ ناست وو، هغوی ایمان نه وړو. ابو جهل دی، ابو لهب دی،
بس ایته نه ښکارېدو. او هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ته ښکارېده چې دا د الله تعالی نبی دی، او صہیب رضی الله عنہ ته ښکارېده د الله تعالی نبی دی. نو هغې ومنو دی نه منو، بسو دا د الله تعالی شان دی. ولو شاء الله، او که د الله تعالی خوښه شوې وي، مقتتلو، دی به اختلاف نو کړی. دا تکرار نه دی چې ولو شاء الله مخکې مو دا بیا ووایي. قانون دا دی که نه چې کله قرآن کریم تمهید وتړي او په تمهید باندې دوه خبرې مرتب کی، نو بیا هغه لومړنۍ خبره دوباره راوړي دغه دویمې خبرې دپاره. لکه تمهید مخکې ولو شاء الله مقتتل الذین، لومړنۍ دا و چې اختلاف خو به کیږي، څوک به ایمان راوړي څوک به نه راوړي، د الله تعالی دې کې اراده وه. او دویم دا چې ولکن الله یفعل ما یرید، دا دویمه وجه ده. الله تعالی بادشاہ ذات دی چې څه غواړي هغه کی، چې څه اراده وشي هغه وشي، هغه شان دی. ولکن ولو شاء الله، او که د الله تعالی خوښه شوې وي مقتتلو، نو دی به اختلاف نو کړی. دا وی چې انسان دومره فری هینډم نه دی چې ګنې دی د الله تعالی نه بار دی، ګنې چې څه کی بس هغه غواړي. نه، انسان د الله تعالی په قبضې قدرت کې دی. ولکن الله، لیکن الله تعالی چې دی یفعل کوي ما یرید، هغه چې اراده لري. دنیا کې چې سم کیږي دا د الله تعالی په اراده باندې کیږي، د الله تعالی په حکم باندې کیږي. د کافر دا کفر دی، د مؤمن دا ایمان دی، که خیر دی او که شر، دا ټول د الله تعالی د مشیت او د ارادې د لاندې دي. والقدر خیره و شره من الله تعالی، سم د دینه بار نه دی. یا ایها الذین آمنو، دې کې ترغیب دی انفاق فی سبیل الله کې د الله په لاره کې مال لګوئ. یا ایها الذین آمنو، ای کسانو چې ایمان وروړی دی، انفقو، خرچو کې تاسو. دنیا د عمل ځای دی، دلته بدل نشته. یو ورځ را روانه چې هلته بیا بدل دی، نه هلته بیا عمل نشته. نو دنیا کې مال ولګوئ، جانی او مالی عبادتو کې د الله تعالی راضي کې. ځکه یو ورځ د حساب کتاب را روانه ده، نو هلته بیا د انسان هېڅ هم په کار نه راځي. انفقو، خرچو کې تاسو. انفقو نه مراد خو یا دا چې زکات دی، فرض زکات ورکوئ چې چا سره مال ډیر دی او د نصاب برابر دی. او یا دا چې انفقو عام دی، که نفلی صدقات او خیرات دی او که واجب او که فرض دی. مما د حسنه، دا من د پاره تبعیض دی. الله تعالی دا حکم نه کوي چې ټول مال لګوه او هیڅ به هم نه پریږدي. دا حکم صرف نبی ته وي، او د نبی نه علاوه عام خلکو ته رخصت دی د مال صحیح حصه ورکه. څومره مهربانه ذات دی. د مال لسمه حصه، شلمه حصه، څلوېښتمه حصه، دا د مال چې کم تجارت مال دی نو پای کې څلوېښتمه روپۍ به ورکوي. او که چې د ځمکې پیداوار دی نو شلمه حصه، شلمه روپۍ لکه، او لسمه، 9 حصې کور کې ځه، 19 حصې کور کې ځه، 39 روپۍ کور کې 1 روپۍ سره ورکه. دا لږه حصه تا ته یادي، دا نه چې په نیمه د سر وي او یا په درېمه د سر وخي یا په څلورمه. نه څومره
الله تعالی آسانی راوستی را. مما د بعضې د هغه مال نه. بخاری کې روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازدیګر لمونځ وکړو او چې څنګه سلام واړو نبی علیہ السلام په تلوار سره پاڅېدو او تر دې چې نبی علیہ السلام د خلکو د اوږو د پاسه خپې واړولې او په منډه لاړو. خلکو سره غم شو چې څه خبره نبی علیہ السلام ته مخې ته راله او بیا لږ ساعت پس نبی علیہ السلام راووتو چې ویې کتو د خلکو د چهرو نه دا سوال ښکارېده چې نبی علیہ السلام دومره تلوار ولې وکړه. نو ویې فرمایلو چې کور کې یو ټوکړه پرته وه د سرو او هغه پاتې شوې وه، یعنې د تقسیم نه پاتې شوې وه او ما سره دا غم شو چې هسې نه دا ټوکړه د ما په کور کې شپه تېره کړي. نو ما د هغې باره کې انتظام وکړو چې دا پلانکي ځای کې ولګوئ خرچ کړئ. نو د نبي دپاره دا قانون و چې دی به نقد پیسې کور کې نه پرېږدي ځان سره، نور مال اسباب پرېښودی شي لکه غالۍ او دانې پرېښودی شي، خو نقد پیسې چیرې درهم او دینار او سونه او چاندي دا پیغمبر کور کې نه پرېږدي. شپه چې دی تېري نو دا به کور کې نه، دا به دی لګي به، خو دا په خپل ملکیت کې بیبیانو له ورکولی شي، ځکه د بیبیانو ملکیت ځان له دی او خپل ملکیت یې ځان له دی. نبی علیہ السلام بیبیانو له هر څه ورکړي دي، خو په خپل قبضه قدرت کې نبی علیہ السلام ځان سره د شپې نقد پیسې نه دي پرېښودې. نو دا شان خو د نبي وي، لیکن امت دپاره آساني ده، مال کور کې کېښودی شي، دا څه منع نه، توکل نه خلاف نه دی. انسان څه نه څه درجه کې مال ځان سره کور کې کېښودی شي. مما رزقناکم، بعضې د هغه مال نه چې مونږ درکړي تاسو ته. قرآن رزقناکم مونږ درکړي دي. انسان چې دنیا ته راځي نو خالی لاس راځي، ځان سره څه وړي نه. یو شاعر وی دا ماشوم چې دنیا ته لاسونه بند دي، ماشوم چې پیدا شي لاسونه بند دي، بند لاسونه راوړي لیکن بند لاسونه کې څه او بیا چې د دنیا نه دي لاسونه بیا کولو وي، نو خلکو ته څه وي یو ګورئ که نه لاسونه کې مې ځان سره څه وړلو. مړ انسان لاسونه بند یا کولوي بیا. نو انسان د دنیا سره څه وړي نه او نه سر دنیا سره وړي. لہذا چې مونږ دا سریه مونږ تاسو سره مونږ درکړي دي، رزقناکم مونږ درکړي تاسو ته. من قبل ان یاتیا، وړاندې له دې نه چې راشي، یومن هغه ورځ، یومن عظیم یو ورځ ده. ورځ خو روزانه راځي، هر سهار لمر راخیږي نه، نور خلک ورځ ده ورځ شوه ورځ شوه، دا یو بل شانتې ورځ ده چې دنیا په تاریخ کې داسې ورځ نه ده راغلې او نه بیا به چې ته راشي. دا یو ورځ ده چې ته یوم عظیم د قیامت ورځ وایي. لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، د دریو خبرو نه نفي کی. یو دا چې په دغه ورځ باندې به خرید او فروخت نی، خرڅول او اخیستل به نی، په دغه ورځ به دوستی نی، او په دغه ورځ به سفارش په کار نه راځي. دا درې خبرې ځکه وکړې چې دنیا کې په انسان د چا څه حق او دې د هغې د ادایګۍ کوشش کې دی درې طریقې اختیاري. لومبې دا چې دې کاروبارو کې، بزنسو کې، نوکریو کې، اغستلو خرڅولو کې یې کې چې کومه نفع وشي نو هغه نفع سره حق خلاص کړي. بیا
نو قرآن کریم د دین نفی وکړه. که سبا قیامت کې تا تاوان وکړو ستا نیکۍ کمې شوې نو هلته هنه کاروبار او بزنس او منډۍ نشته دی او نه هلته تجارتونه او بازارونه شته دی چې هلته به تا اخیستلو خرڅولو کې نو ګنې تلافي به وکړې دا هم نشته. دنیا کې چې انسان دغه نی نو بیا ملګري ورسره هیلپ وکړي ملګري دوستان ورسره مدد وکړي یا وله قرض ورکړي یا وله دغه شانتي ورکړي. نو که د قیامت پر ورځ خانه نقصان دی وکړو نو کاروبار خو شتی نه نو دا نه چې ملګري به تا سره مدد کړي ستا ملګري ستا دوستان به هم ستا مدد هلته نشي کولی. او دریم چې انسان دنیا کې ملګري هم ني نو بیا څوک وګوري اپروچ وکړي بیا سفارش وکړي په چا باندې چېرې ماله ټیم راکړه یا ماته معافي وکړه نو که د قیامت پر ورځ خانه ګیر شوې نو هلته بیا ستا څوک سفارش هم نشي کولی. خو دا د کافرانو به نه کېږي د مؤمن مسلمان سفارش او دوستي به په کار راځي خو د الله تعالی د اجازت نه بعد او هسې به نه راځي. لا بیع فیه د بیع لفظي معنی خرڅولو دلته مراد نه سوداګري نه اخیستل شته نه خرڅول شته. لا بیع فیه نشته د خرڅول په هغه ورځ کې ولا خلت او نه دوستي خلت او دوستی او تعلق یادي. خلت اصل معنی منځ کې ننوتو ته وي د خلال ته خلال ولې وي دې کې انسان په دې ګیره کې ګوتې دننه ننباسي او د ګوتو خلال کې ګوتې خلک یو بل کې ننباسي. دارنګې خلیل ته خلیل ولې وي دوست ته خلیل وي ځکه دا دوست هم تا سره ملګرتیا کې یعنې تا سره رای شاملي ستا په دغه مینه ستا په اړه کې ننوتې را ستا مینه دغه په اړه کې ننوتې ته خلیل ویلې کېږي. نو نشته دوستي په دغه ورځ باندې خو دا د کافرانو بني. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین د پرهیزګارو دوستي په کار راځي نیکانو خلکو سره دوستی او تعلق په کار دی هلته به د انسان دا په کار راځي بیا خو د الله تعالی د اجازت نه بعد. ولا شفاعت او نه سفارشو ور دا درې وړه نکیري دي. بیع اس قسم خرڅول نشته خلت اس قسم دوستی نشته دی او شفاعت اس قسم سفارش نشته. ها که الله تعالی بیا وغواړي بیا به کېږي به. والکافرون هم الظالمون او کافران چې دي هم دی ظالمان دي انکار کوونکي دي. روح البیان لیکلی دي وی جبریل علیه السلام ته الله تعالی ووی چې جبریله که چېرې تا د دنیا ته ولیږم او ته مې انسانانو سره یو ځای اوسېږې د انسانانو په شانتې عبادت کې ته به کم عبادت به کې کم یو نیک عمل به کې. جبریل علیه السلام وی چې 3 کاره به کوم. یو دا چې كنت عین صاحب العیال زه به یو ټبر والا انسان سره چې دغه بال بچه دار دی او دغه غریب گزاره نه کیږي زه به هغه سره هیلپ او مدد به کوم چې دغه د بچو پرورش او کفالت وکړم. او دویم دا چې هغه انسان چې هغه نه ګناهونه کیږي خطاګانې کیږي زه به په باندې پرده اچوم دغه کمې بیشې به ښکاره کوم نه بلکې دونه پرده پې اچوم چې خلکو ته به پته لګي نه چې دې انسان کم خطا وکړو کم ګناه وکړو کم غلطي وکړه.
او دریم دا چې زه به دا چې کم تږي خلک دی اسکل عطشانا و ارویه من الماء په خلکو باندې به وبس کومه تږو خلکو له چې کم مسافر دی له به ښکلې ښکلې یخې یخې مزیدار اوبه ورکومه. دا درې واړه خبرې د جبریل علیه السلام څه دي؟ د خدمت خلق دي. دې کې دا نه چې سم تهجد ته به کار ویمه او تلاوت به سم کار به ورته ویمه، دغه په خپل ځای باندې ټیک دي، خو دا چې اصل انسان بل په کار راشي. خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان هغه چې خلکو ته فایده ورسي، غریبانانو ته، مسکینانو ته، یتیمانانو ته، کونډو ته، مخلوق خدا سره خدمت کول او د هغې خیرخواهي لټولو. او که د الله تعالی خوښه شوې وي اختلاف به نه و کړی کسانو چې رستو دي نه و پس تاینا چې رای دي واضح دلایلو، لیکن دی اختلاف وکړو. پس بعد ردینا څوک چې ایمان یې وروړ، بعد دینا څوک چې انکار یې وکړو. او که د الله تعالی خوښه شوې وي دی به اختلاف نه و کړی، لیکن الله تعالی کوي هغه چې اراده لري. یا کسانو چې ایمان یې وروړی دی خرچ وکړئ د باید د هغه نه چې درکړي موږ تاسو ته، وړاندې له دې نه چې راشي هغه ورځو چې نه به یې خرڅول په هغې کې او نه دوستي او نه سفارشو، او کافران چې دي هم دي ظالمان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو. الله تعالی چې دی نشته دی هیڅوک معبود سوا د هغه نه. الحي همیشه ژوندی دی. القیوم سنبالح کونکے تمام مخلوقاتو. لا تاخذه ننسی اللہ تعالی لرا سنتن پرکالی ولا نوم او نخوب لہو خاص اللہ تعالی دا پاردی ما فی السماوات وما فی الارض ها سوچ پاسمانونو کی دی او ها سوچ پزمکه کی دی. من ذا الذی یشفع سوک دے آغا کس چه شفاعت بو کی عنده د اللہ تعالی سرا الا باذنه مگر په حکم د اللہ تعالی سرا. یعلم ما بین ایدیهم اللہ تعالی پیجنی ها سوچ وړاندې ردی ندی وما خلفهم او ها سوچ رستو د دین دی. ولا یحیطون بشیء او دوی احاطه نشي کولی په هیڅ یو څیز سره من علمه
د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی وغواړي. وسع کرسیه فراخ دا بادشاہی د الله تعالی السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې ولا یعوده او نستړی کوي الله تعالی لرا حفظهما حفاظت د دې دواړو. وهو العلی او الله تعالی لوی مرتبه والده العظیم لوی شان والده. آیت مبارکه آیت الکرسی وتوای پدې کې د الله تعالی کمال توحید بیان شوی دی، د الله تعالی وحدانیت او پای باندې دلایل قائم شوی دي. لومبنی دلیل دار چې الله تعالی همیشه نه ژوندی دی، حیات حقیقی د الله تعالی د پاره ثابت دی او د الله تعالی نه ما سوا په هر چا باندې فنا را روانه ده او زوال پې را روان دی. دویم دا چې الله تعالی نگرانی او نگهبانی کوونکی دی د تمام مخلوقاتو، قیوم دی، د هغې سنباله او نگرانی کی. او دریم خبرداره چې الله تعالی له اس قسمه تکاوت او خوب او پرکالی پې نه راځي او د الله تعالی نه ما سوا چې کم مخلوقات دي نه هغې ستړي کېږي او هغې له خوب هم ورځي او تکاوت پې هم راځي. دریم خبره کې له ما فی السماوات و ما فی الارض د دې هر څه اختیار او مالکم الله تعالی دی. د اسمانونو د ځمکې د هر څه اختیارمند الله تعالی دی. الله تعالی د هر څه پیدا کړي دي او د پیدا کولو نه بعد د هغې ملکیت هم الله تعالی سره دی. انسان له ملکیت ورکړی دی لیکن مجازن دی. انسان د څیزونو مالک دی خو مالک حقیقی نه دی، مالک مجازی دی او مالک حقیقی صرف او صرف الله تعالی دی. مونږ وایو زما جامې، زما کور، زما ګاډۍ، زما څیزو، نو دا زما چې دا دي خو دا ملکیت مجازی دی، ملکیت حقیقی دا صرف او صرف د الله تعالی دی. ځکه خو به انسان د دې نه بځي جدا کیږي به. نو له ما فی السماوات خاص د الله تعالی د پاره دی. ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دی، وما فی الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي. دا ما په عربۍ کې د هغه چا دپاره دی چې په هغې کې عقل نی، د غیر ذوي العقولو دپاره. او من چې دی دا د هغه چا دپاره چې هغې کې عقل وي. نو ما یې روړو کائنات کې په دنیا کې غیر ذوي العقول ډیر دي او عقل والا کم دي. چې څومره مخلوقات الله تعالی پیدا کړي په دې کې عقل والا کم دي او عقل نه بغیر دا ډیر دي. او دا ما چیرې شامل دی د دواړو قسمو ته. اسمانونو او ځمکو کې چې هر څوک دي که په هر یو شکل کې دی، که هغه فرشتي دي او که انسانان دي او که جنات دي او که هغه جمادات دي او که نور قسمونه دي، د دې ټولو اختیارمند الله تعالی دی. له خاص د الله تعالی دپاره دی.
ما فی السماوات ها سوچ په اسمانونو کې دي وما فی الارض او ها سوچ په ځمکه کې دي. دې کې اشاره د انسان ته چې دا تا سره څه دي نو په دې خپل ځان دونه اعتماد مه کوه، دونه اطمینان کوه چې دا ګنې هر څه ستا دي. دا ستا نه مخکې د بل چا و، اوس ستا لاسته رالو، لږه زمانه به ستا نه بعد بل چا ته منتقل شي، ته به ترې خالي لاس ځې. امام قرطبي رحمت الله علیه کتاب د التذکرہ فی احوال الموت والآخرہ واقع لیکلی ده چې په یو ځمکه باندې دوه وروڼو جنګ و، یو وی زما ده بل وی زما ده. نو هغه ځمکه کې څه خښتې پرتې وې، هغه خښتې ورته الله تعالی ګویا کړې چې ولې جنګ کوئ. هغه خښتو ورته ووی چې زه د یو زمانې بادشاه ومه او زما یو ناشنا شان و، زما نه مخکې به خلک وروستو روان و، او بیا زه مړ شومه او بیا زه دفن کړی شومه او بیا هغه محل زما روان شو دلته چې و، هغې نام و نشان ختم شو. بیا د ما هغه خاورې چې وې د هغې نه خلکو بیا بل محل جوړ کړو، خښتې جوړ کړې، د خښتو نه بیا محل جوړ شو. هغه محل دارې پرېوتو او د هغې دارې خښتې پاتې دي. نو ای انسانه تاسو لا په دې خبرو جګړې کوئ چې کم کم شان وال خلک دنیا کې تیر شوی دی. نو دا انسان له چې الله تعالی څه ورکړي دا د انسان ملکیت حقیقي نه دی، ملکیت مجازي دی. خو انسان له دې سره عبرت په نظر باندې کتل پکار دي. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص د الله دپاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. من ذا الذی، څوک دی هغه کس یشفع چې شفاعت به وکړي، یعنې څوک شته نو هېڅوک هم نشته. په دې جمله کې نفي ده چې د الله تعالی د حکم او د اجازت نه بغیرو څوک به د چا په حق کې خبر نشي کولی، شفاعت به نشي کولی. قیامت پر ورځ باندې به هېڅوک د هېچا په حق کې خبر نشي کولی چې تر څو د الله تعالی اجازت نه کړي. تر دې چې فرشتې به هم د چا په حق کې خبر نشي کولی، انبیاء کرام علیهم السلام به هم نه کي. چې کله الله تعالی وایي چې اعلان وشي چې څوک د چا باره کې شفاعت کول غواړي نو دي کې بیا به کېږي به. یعنې داسې ناشنا بادشاه دی. من ذا الذی، څوک د هغه کس یشفعو چې شفاعت به وکړي عنده د الله تعالی مخې ته، الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی سره. د الله تعالی جلال به وي نو څوک به لب کوشایي هم نشي کولی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، دی به خبر هم نشي کولی چې الله تعالی چاته اجازت نه کړي. دنیا کې خو هر څوک هر څه وایي، لیکن هلته بیا د انسان دا خوله هم بنده وي، خوله هم نشي کولاولی. ها چې الله تعالی کله مرضي وي اجازت وشي نو بیا به شفاعت شروع شي. انبیاء کرام علیهم السلام به هم کی، فرشتې به هم کی، او نیکان و صالحان خلق به هم کی. لیکن د شفاعت دپاره دوه شرطونه دي. شفاعت کوونکي به هم مؤمني
او چې رچا باره کې شفاعت کیږي ابم مومن وي. کافر د کافر د پاره نشي کولی، کافر د مومن د پاره نشي کولی، مومن د کافر د پاره نشي کولی، مومن به د مومن د پاره شفاعت کی. دا لومبنی مومن به کامل ایمان والا وي او دا دوی مومن به کمزوری وي، ګناهګار به وي. دا کامل ایمان والا به رولګي، د کمزوري باره کې به شفاعت وکړي، هغه به نجات به ومومي. نو د شفاعت دپاره هم په جانبینو کې ایمان ضروري دی. بغیر ایمانه څوک به د چا باره کې سفارش نشي کولی. نوح علیه السلام به د خپل زوی باره کې نشي کولی، ابراهیم علیه السلام به د خپل والد صاحب باره کې نشي کولی، دارنګې نبی علیه السلام به د خپل تره باره کې نشي کولی، ځکه چې ایمان نشته نو بیا شفاعت هم نه کیږي. یعنې قانون دکه دی. من ذا الذي څوک د هغه کس یشفعو، نو دا من ذا الذي په معنا د لا احد، هیڅوک هم نشته. یشفعو چې شفاعت به وکړي عنده په نزد الله تعالی. دا چې دنیا کې چا د چا نه امیدونه ساتلی دي، هغې باندې نفي وکړه چې صرف امید د الله د ذات نه وساتئ او د الله نه ما سوا چې د چا نه هم ستاسو امیدونه دي، دا امیدونه به ستاسو ختم شي. امید صرف او صرف د الله نه ساتئ، الله به ستاسو نجات درکړي، بل څوک هم نشي درکولی. الا باذنه، مگر په حکم د الله تعالی سره. یعلم ما بین ایدیهم، د الله تعالی علم چرم دا کامل دی. د الله تعالی علم په تمام کائنات باندې حاوی دی او چاتم د الله تعالی پورا علم نشته دی. انبیاء کرام علیهم السلام تم نشته. خلکو ته ډیر کم علم ورکړی شوی، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسانانو ته ډیر کم علم ورکړی شوی دی. د الله تعالی د علم احاطه څوک نشي کولی او الله تعالی ته د هر څه علم دی. یعلم، الله تعالی پوهیږي او پیژني ما بین ایدیهم، هغه څه چې د دې وړاندې دي، وما خلفهم، هغه څه چې د دې نه وروستو دي. بین ایدیهم، ایدی جمع د ید ده او ید لاسونو ته وي. د دواړو لاسونو منځ کې دې ته وي بین ایدی، بین منځ ته وي. بین ایدیهم د خلکو د لاسونو په منځ کې، نو مراد ترې ستا مخې ته چې څه دي. خلکو کې دا زما دواړو لاسونو په منځ کې دی، نو مراد زما مخې ته دی، یعنې زما د نظر د لاندې دی. نو بین ایدیهم دا کنایه د مخامخ کېدو نه، او خلف شاته وي. نو ما خلفهم، او چې کم شاته دي، نو بین ایدیهم د خلکو مخې ته، یعنې هغه ټیم کې چې څه موجود دي، او ما خلفهم چې د دوی نه وروستو څه دي. یا ما بین ایدیهم دنیا ده او ما خلفهم دا آخرت دی. او دین مراد د الله تعالی مخې ته او شا نه د مرادو. الله تعالی د جهتونو نه پاک دی، یعنې د الله تعالی ښي طرف او ګس طرف او شا او مخکې دا څیزونه نشته. دا طرفونه د مخلوق دپاره دي او الله تعالی خالق دی. مخلوق چې وي د هغه دپاره طرفونه وي، د بره طرف دی، د ښکته طرف دی، د ښي طرف دی، د ګس طرف او د مخې او د شا، دې ته شپږ جهتونه وي. دا د هر مخلوق دپاره دي، لیکن د الله تعالی دپاره جهت او طرف نشته. الله تعالی دې خبرو نه پاک دی، ځکه چې مخلوق نه دی. یعلم، الله تعالی پوهیږي
ما بین ایدیهم په هغه څه چې د دوی نه وړاندې دي وما خلفهم هغه څه چې د دوی نه وروستو دي. نو دا محاوره ده، یعنې الله تعالی ته د هر څه علم دی، د مخکې د وروستو د هر څه مکمل علم الله تعالی سره دی. ولا یحیطون بشیء من علمه او دی احاطه نشي کولی. احاطه ګیره واچولو، د یو سین نه غیر چاپیر تاویدلو. احاطه ولا یحیطون دی ګیرو نشي اچولی، احاطه نشي کولی بشین د یو سیزو من علمه د الله تعالی د علم نه. بشین نکره ده، د الله تعالی د علم معمولی سیزم دی نشي حاصلولی څوکمو الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی وغواړي. مطلب دا دی چې الله تعالی چاله علم ورکول غواړي نو وربکي به، چې الله تعالی څومره علم د چا دپاره غواړي هغه له ورکي، او چې الله تعالی نه غوښتي نو څوک د الله تعالی علم نشي حاصلولی. علم هم د الله تعالی یو صفت دی. انبیاء کرام علیهم السلام له الله پاک ډیر علم ورکړي او فرشتو لم الله تعالی ډیر علم ورکړی دی. دا علم الله ورکړی دی، ورنه تم د خپل ځان نه په خپل طرف نه الله تعالی نه علم نشي اغستی او نه بل څوک اغستی شي. نو ولا یحیطون او دی احاطه نشي کولی بشین د سسیز سره من علمه. علم نه مراد معلومات دي د الله تعالی چې څومره معلومات او تقدیرات دي چې څه به کیږي څه یې کړي دي، دا انسان د خپل طرف نه نشي حاصلولی. ها چې الله تعالی وغواړي نو هغې په ذریعې سره لکه د فرشتو په ذریعې سره انبیاء کرامو ته علم ورکړی شي او د نبي الانبیا امت کې تقسیمیږي. دا دې وخت کې چې څونه علم موجود دی دا ټول د نبی علیه السلام علم دی. اصل کې دا نبی علیه السلام ته ورکړی شوی دی او د نبی علیه السلام هغه علم دی وخت کې روان دی، په دنیا کې تقسیمیږي او کلاویږي. نوی علم نشته دی، دا ټول د نبی علیه السلام هغه چینه ده چې دنیا کې تقسیم شوې ده او روانه ده او بهیږي روانه ده. نوی علم د بل دنیا ته چته هم نه راځي چې څومره علم هم چا سره دی او دنیوي چې څومره علوم دي دنیوي مو څومره فنون دي څومره دا هم نوي نه دي راغلي، دا هم آدم علیه السلام دا سره راوړي دي. نو آدم علیه السلام 1000 علوم ځان سره راوړي او 1000 ژبې راوړې وې. هغه 1000 علوم دي چې دنیا کې تقسیم شوي دي او په مختلفو شکلونو کې ترقی کیږي. نو کلیات چې دي اصولو قوانینو دا راغلي د بر اسمان نه دي او بیا انسان پای کې لګیا دی دو څیزونه یو ځای کې نوې خبره ترې روباسي. ولا یحیطون او دی احاطه نشي کولی بشین په یو څیز سره. نو بشین نکره وي هېڅ څیز هم نشي حاصلو د الله پاک نه من علمه د الله تعالی د علم نه الا بما شاء مگر هغه مقدار باندې چې الله وغواړي. نو د هغې به مې احاطه نه کي، هغه له الله ورکو او چې چاته یې څومره ورکو. په ډېرو موقعو باندې نبی علیه السلام خاموش شوی تپوس به وکړم بیا به راته ووایم. په ډېرو موقعو باندې جبریل علیه السلام خاموش شوی دی. نبی علیه السلام د جبریل علیه السلام نه تپوس کړی دی، هغوی تپوس به الله پاک نه وکړمه. نو دا چې حقیقي علم او کامل علم دا صرف الله سره دی. وسع کرسیه
او فراخ ده کرسیه بادشاہی د الله تعالی السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې نه. دلته کې د کرسی نه مراد بادشاہی ده، قوت او قدرت دی. د الله تعالی قوت او قدرت په تمامو اشیاء باندې دی. څوک د الله تعالی د قوت او د قدرت او د طاقت نه بار نه دی. د لوی نه لوی مخلوقو هغه هم د الله تعالی د قدرت ماتحت دی. لوی مخلوق دا جبریل علیه السلام دی. لیکن روایتو کې راځي چې جبریل علیه السلام هم چې کله د الله تعالی نه کله حکم اخلي، یعنی کله حکم ورته ملاویږي، وحی ورته راځي، د لومړني وحی جبریل علیه السلام ته راشي، حکم ورکړی شي، هغه بیا باقي فرشتو ته ورکي. نو جبریل علیه السلام هم چې کله هلته ورسي خپل مقام ته، نو د الله تعالی د حکم د لاندې دومره کمزوري شي چې دنه یو وړه چنچړې په شانتي یو وړوکی مخلوق جوړ شي، ویلې کېږي ګویا کې. حالانکه 600 وزرې دي. نبی علیه السلام په 2 مکو لیدو، دا پوره خلا یې پټه کړې وه، پوره اسمان یې پټ کړو. دومره لوی مخلوق د الله حکم مخکې بیا وړه شي، بیا نو د الله تعالی مخې ته هېڅوک هم د هېچا هېڅ حیثیت نشته. د الله تعالی د قوت او قدرت طاقت نه څوک هم بار نه دی. نو کرسی نه مراد بادشاہی ده. او په دې کې بیا بلا اقوال دي. یو دا چې دا کرسی او عرش دواړه یو شی دی، عرش ورته هم وي او کرسی ورته هم وي. او یادا چې د کرسی نه مراد د الله تعالی علم دی. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دا تابعی دی او د ابن عباس رضی الله عنهما شاگرد دی. هغه داوی چې د دې نه مراد د الله تعالی علم دی، چې د الله تعالی علم چې دا حاوی دی په هر یو څیز باندې، په اسمانونو په ځمکه باندې. او د کرسی نه مراد داسې کرسی نه چې دا کم مونږ پیژنو، چې دا یې 4 خپې وي او پای کې بیا انسان ناست، دا کرسی نه د مرادو. دا خو نوم د کرسی دی. باقی د الله تعالی لپاره داسې کرسی نشته، ځکه کرسی هم محدود وي کنه. او د کرسی خو دونه ای چې انسان پکې کېناستېدی شي، د انسان دپاره د ناستې ځای وي. او الله تعالی دې خبرو نه پاک دی. نو دا کرسی دا معنا چې دا کم مفهوم مونږ دا مفهوم نه دی مرادو. کرسی حقیقت کې شته دی، خو چې څه ده او څنګه ده پوره علم الله تعالی سره دی. دیو جن بعض علما دا د متشابهاتو نه ګرځولې ده. دې هغه صحیح مفهوم به ذهن کې نه راولي چې ګنې داسې کرسی را او بیا لګی چې ګنې دې کې به م الله تعالی نعوذ بالله ناست دي، نو داسې خبر نه ده. د عرش نه مراد دا نه چې ګنې الله تعالی په عرش باندې ناست دی. ناست یې لپاره جسم پکار دی، الله تعالی د جسم نه پاک دی. نو دې کې مخکې نه ریته پکارو، مراد نه د الله تعالی بادشاہی دا قوت او قدرت او د الله تعالی علم دی. باقی احادیثو کې د کرسی ذکر راغلی دی چې دا دومره لویه ده چې دا 7 اسمانونه او 7 ځمکې چې یو ځای کې، نو د دې کرسی مقابله کې داسې لکه په یو صحرا کې په کلو میدان کې چې یو ګوتمه پرته وي، چې هغه ګوتمه څونه وړه ښکاري دقه شانتې د دې کرسی مقابله کې د اسمانونو او ځمکه دغه شانتې دي. او بیا دا کرسی او دا هر څه چې یو ځای کې د الله تعالی د عرش مقابله کې دومره واړه ښکاري لکه څنګه چې په صحرا کې یو ګوتمه ښکاري. لیکن مزید تفصیلاتو
ای کې نری تله پکارو بدا د الله تعالی یو بادشاهي ده یو نظام دی چې څنګه دی بس الله تعالی پې ښه پوهېږي او د اهل ظواهر چې د هغې حقیقي ظاهري معنا اخلي یم دغه شان کرسی او همدغه شان پې الله تعالی نعوذ بالله ناست دی وسع کرسیه فراخه د بادشاهي د الله تعالی السماوات د اسمانونو نه والارض او د ځمکې نه ولا یعوده د دې کرسیه د وجې نه دې پوره آیت الکرسي وایي ولا یعوده او نه ستړي کوي الله تعالی لره دا څومره لوی کائنات دی دا بیا دې کائنات نه بار چې څومره عالمونه الله تعالی پیدا کړي دي نو دا ټول چې الله تعالی نگهبانی کی لکه مخکې القیوم ویل شي الله تعالی نگهبانی کی نگرانی کی سنباله کی نو چا به چې دا خو ګران کار نه دی سو د دې فرشتو نگرانی کولو بیا د انسانانو بیا د جناتو بیا د نورو مخلوقاتو نگرانی کولو نو آیا دا به ګران کار بني نو نه ولا یعوده نه ستړي کوي الله تعالی لره د یعود اصل معنی درنېدلو آدنی الشیء اسکلنی چې یو څه په تا باندې دروند شي اود اصل کې کوږوالی ته وي یو څه چې کوږ د هغې بیا سمول ګراني یا به ته سمې او بیا کږېږي به نو ګران شي انسان ته نو ولا یعوده الله تعالی ته نه ګرانېږي او نه درنېږي حفظهما حفاظت د دې دواړو الله تعالی دا هر څه کی لیکن الله تعالی ته نه ګران دي او نه ستړي کیدا ولا یعوده مطلب دا دی چې الله تعالی په خپل ځان مه قیاس کوئ چې تاسو وایئ ستړي شومه آرام به وکړم او ګران کار دی نو الله تعالی ته هېڅ هم ګران نه دي ولا یعوده نه ستړي کوي الله تعالی لره حفظهما حفاظت د دې دواړو حفظهما کې دا هما ضمیر د السماوات والارض نو صرف اسمانونو او ځمکه نه هر یو مخلوق چې دی که سماوات او الارض نه علاوه چې څومره مخلوقات دي د دې ټولو حفاظت او سنبالښت الله تعالی را نه ستړي کي او نه الله تعالی ته دا ګران دی او دا د فرشتو دا نظام چې دی دا د دې وجې نه چې الله تعالی د دې نه مدد اخلي الله تعالی د دې نه بغیر هم دا هر څه چلولی شي او چلی الله تعالی چلی دا فرشتې نه چې الله تعالی دا هر څه چلی دا خو د الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی ورنه الله تعالی دا نه چې د فرشتو ګنې مددګارې دي د الله تعالی الله تعالی څوک مددګار نشته دی دا فرشتې بني او دا هر څه به کېږي به فرشتې په خپله په د هر یو کار کې الله تعالی ته محتاج دي وهو العلی العظیم الله تعالی العلی اوچت ته وایي علو اوچتوالی ته وایي الله تعالی اوچت دی د هر قسم د تشبیه نه یعنی د الله تعالی تشبیه چا سر مه ورکوئ مخکې کرسي ذکر شوه او د الله تعالی دا نظام ذکر شو چا به وي داسې به وي داسې به وي نه دا ستاسو په ذهن کې د الله تعالی باره کې چې کوم نقشه او مفهوم جوړېږي الله دې نه ډېر زیات اوچت دی وی تاسو د الله تعالی نه څه خبر یې چې کوم مفهوم تاسو ذهن کې جوړ چې داسې به وي نه داسې هم نه دی الله تعالی دې نه ورا الورا دی
د دې وجې نه هو د قیامت پر ورځ به ډېر لوی لوی خلکو چې کله الله تعالی وویني او الله پاک دې خپل دیدار زمونږ د ټولو نصیب کړي، چې کله دا خلک الله تعالی وویني نو خلق به الله تعالی ته په سجده باندې پرېږدي، څه به وایي؟ ما عرفناک حق معرفتک، خدایه ستا د پېژندلو چې کوم حق هغه موږ ته نه پېژندلې. دا موږ دنیا کې کم خبرې کولې ستا باره کې، کم نقشې م جوړولې، ته خو ته ډېر بل شان ذات یې. نو هلته به انسان ته پدې اوهو دا مونږ د الله تعالی باره کې کم قیاسونه کول او کم نقشې م جوړولې. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، خدای ستا د بندګۍ چې کم حق و موږ نه دی ادا کړی، موږ له خو ډېر زیات کوشش پکارو. وهو العلی ایروړو د الله تعالی باره کې هر نقشې ذهن کې مه راوله. ستا ذهن کې چې کم تصور د الله تعالی باره کې جوړیږي، الله دین هم زیات اوچت دی. وهو العلی، او الله تعالی اوچتو مرتبو والا دی. د هر قسم د تشبیه نه، د نقص نه او د عیب نه الله تعالی اوچت دی. العظیم لوی شان والا دی. عظیم په مقابله د حقیر کې راځي، هر یو لوکی دی او سپک دی، او د الله تعالی شان اوچت دی. وهو العلی العظیم، الله تعالی لوی مرتبه والا او لوی شان والا دی. الله تعالی چې دی نشته هیڅوک معبود سوا د هغه نه، همیشه ژوندی دی، سمبالښت کوونکی دی، نه نیسي ده لره پر کالیو نه خوب، خاص د الله تعالی دپاره دی. هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په ځمکه کې دی. څوک دی هغه کس چې شفاعت به وکړي د الله تعالی مخې ته مګر په الله تعالی په حکم سره. الله تعالی پیژني هغه څوک چې وړاندې ردي نه دي، هغه څوک چې وروستو ردي نه دي، او دی احاطه نشي کولی په هیڅ یو څیز سره د معلوماتو د الله تعالی نه مګر هغه چې الله تعالی وغواړي. پراخه ده بادشاهي د هغه د اسمانو د ځمکې نه، او نه ستړي کوي الله تعالی لره حفاظت د دې دواړو. الله تعالی لوی مرتبه والا دی او لوی عظمت والا دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله تعالی چې دی لا اله الا هو، نشته دی هیڅوک معبود سوا د هغه نه. الحي، ہمیشہ ژوندی دی. القیوم، نگرانی کوونکی دی د ټولو کارونو. لا تأخذه، نه نیسي ده لره
سنتن پر کالی ولا نوم او نه خوب لهو خاص الله تعالی د پاره دی ما فی السماوات و ما فی الارض ها څه چې په اسمانونو کې دي او ها څه چې په ځمکه کې دي من ذا الذی څوک د هغه سړی یشفع عنده چې سفارش به وکړي د هغه سره الا باذنه مگر په اجازت د الله تعالی سره یعلم ما بین ایدیهم الله تعالی پوهیږي په هغه څه چې وړاندې د دین دي وما خلفهم او په هغه څه چې وروستو د دین دي ولا یحیطون بشیء او دوی احاطه نشي کولی د یو څیز من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی غواړي وسع کرسیه فراخ دا بادشاہی د الله تعالی السماوات والارض د اسمانونو د ځمکې نه ولا یعوده او نستړی کوي الله تعالی لره حفظهما حفاظت د دې دواړو وهو العلی الله تعالی اوچت مرتبه والده العظیم لوی شان والده آیت مبارکه کې د الله تعالی د توحید او د الله تعالی د صفات بیان دی دیو جن آیت مبارکه آیت الکرسی وایي چې د الله تعالی بادشاہی او قدرت او طاقت په آیت مبارکه کې بیان شوی دی مقصود د تمام معبودانو نفی ده او صرف د الله تعالی د پاره د بادشاہی او د الله تعالی د توحید بیانول دي ابتدا د الله تعالی په نوم سره وشوه چې الله د الله تعالی نومونه ډیر دي خو ذاتی نوم یې الله دی او د دین علاوه چې څونه نومونه دي هغه ټول صفتی نومونه دي الله د الله تعالی ذاتی نوم دی او تمام صفاتونو لره جامع دی یعنی د الله تعالی چې نور څونه نومونه دي سمیع او بصیر او عظیم او علی او رحمان او رحیم نو دې ټولو ته الله جامع دی شامل دی ورته انسان چې الله وي نو گویا کې دو د الله تعالی د ټولو صفاتونو ذکر وکړو وکته د بل صفت ذکر کې یا سمیع یا بصیر وای نو دای خپل ذکر اجر شته دی خو هغه الله ته نه شاملو ځکه الله دې ټولو نومونو ته شامل دی هغه نور نومونه د الله دې نوم ته نه شاملو دا د الله تعالی ذاتی نوم دی دیو جنا الله حقیقتا او مجازا د هیچا لپاره نشي کېښودی یعنی د الله نه ما سوا د بل یو ذات دپاره د یو مخلوق دپاره د الله نوم نشي کېښودی نه حقیقتا کېښودی شي او نه مجازا کېښودی شي او دا نور نومونه خو مجازن د غیر د پارم کې خودی شي خلقی پلانکی سمیع دی پلانکی بصیر دی پلانکی ملک دی حالانکه دا خود الله تعالی نومونم دی
خو مجازن د مخلوق د پارم کې خودی شي او د الله دا نوم دا د الله تعالی په ذات پورې خاص دی. د الله دی نوم کې دونه ناشنا کمال دی که دینه ته یو حرف حذف کی بیا هم د الله معنا ورکی. لکه د الله په شروع کې دا حمزه ده، دا حمزه تینا لرې کا نو پاتې بشي لله. نو لله هم د الله تعالی نوم دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن کې شته دی. که الف پسې دا لام هم لرې کې، الف دم لرې کو لام تم لرې کا نو پاتې بشي لهو. نو لهم د الله تعالی، له ما فی السماوات یا له ملک السماوات و له الکبریاء دا هم د الله د پاره دی. او که دا دویم لامم لرې کې لومبني الف بیا پسې یو لام بیا دویم لام لرې کې نهیره کې صرف هو پاتې شو نو دا هم د الله تعالی د پاره دی. هو الله الذي لا اله الا هو. نو دا الله جل شانو په دې دوم کې دا کمال دی او د الله نه ما سوا د بل چا نوم دی ته تینا حرف لرې کوه نوم بلکل خرابیږي، نه خپله معنا ورکي او نه په خپله مسما باندې دلالت کی. مثال زید دی، د زید نه ځا لرې که نو ید پاتې شو لاس ته وي بیا یدو. دارنګې که منځ کې تینا یا لرې که نو زد دی، نو زد معنا خو زیاده کرنا سیوا کول بیا نوم پاتې نشي. لیکن د الله جل شانو په نوم کې دا کمال دی که حرف لرکې نو بیا هم د الله تعالی نوم جوړیږي. قرآن کریم کې دا ذکر دی. الله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته دی هیڅوک معبود. دا الہ په معنا د مألوه سره، په معنا د معبود سره هیڅوک معبود نشته الا هو سوا د الله تعالی نه. دې کې حصر راغی، یو خبره چې ته را بندول غواړې محدود کول غواړې دې ته عربی کې حصر ویل کېږي. لکه حصار کلی ته وي، د کم مضبوط دیوال ته او برج ته وي کلا بالا حصار. نو ولې ورته وایي دغې چاپېر مضبوط دیوال دی نو هغه سره بند شوي دي. نو حصر معنی را بندولو. دلته کې حصر دی لا اله اول وی هیڅوک معبود نشته، د هر چا نه نفي وکړه. نو چې د هر چا نفي وشوه نو بیا یې وی چې صرف یو دی، یو د الله تعالی ذات دی. نو د هر چا نه نفي وشو د الله د پاره اثبات شو. نو دې ته حصر وي چې دا توحید چې دی او د الله تعالی دا بندگی چې ده دا صرف د الله تعالی په ذات پورې خاص ده. لا اله الا هو دې ته نفي اثبات وي. لا اله الا الله ته لا اله الا هو ته نفي اثبات وي. د نفي اثبات څه مطلب و؟ اول د غیر الله نه نفي کولو او بیا د الله د پاره هر څه ثابتولو دې ته نفي اثبات وي. الحي القیوم دا لا اله الا هو دا دعوه ده چې د الله نه ما سوا بل څوک معبود نشته دی. په دې خبره دلیل څه دی؟ نو ورپسې شاته چې د آیت څومره جملې دي دا ټول په دې دلایل دي. لومړنی دلیل دا دی الله ولې معبود دی او بل څوک ولې معبود نشي کېدی؟
ځکه معبود هغه ذات پکار دی چې هغه همیشه ژوندی وي، دغه دپاره حیات حقیقي ثابت وي. نو الحیو همیشه ژوندی دی. ژوندي خو مونږ هم یو، او ژوندي خو دنیا کې دا څومره مخلوقات چې مونږ ته ښکاري دا ټول ژوندي دي، وجود ولا موجود دی. لیکن خبره دا ده چې دا ژوندي دي خو مجازن دي، او د الله تعالی په حیات کې او زمونږ په حیات کې ډېر غټ فرق دی. د الله تعالی حیات حقیقي دی. لومبنۍ خبره ده چې الله تعالی له دا حیات چا ورکړی نه دی، دا د هغه ذاتي دی. او زمونږ دا حیات چیرې دا عطایي دی، مونږ له راکړی شوی دی. زمونږ حیات نو، ژوند نو، مونږ ته راکړی شو. زمونږ دا حیات عطایي دی، هبه کړی شوی دی مونږ ته. او د الله تعالی حیات چیرې نه هغه حقیقي دی، هغه له چا ورکړی نه دی. یعنې دا نه چې ګنې د الله تعالی نه علاوه بل داسې یو ذات و چې هغه الله تعالی له بیا ګنې حیات ورکو. دا چې مونږ الله تعالی د ازل نه دی، نه ازل مطلب دا دی چې د الله تعالی نه مخکې داسې زمانه ذات نو چې ګنې هغه الله تعالی له بیا ژوند ورکو، الله تعالی موجود کو. بس الله تعالی موجود دی، د ابتدا نه دی. او د الله نه ما سوا چې هر یو مخلوق راوالی، که هر څوک دی، که انسان دی او که جنات دی، د انسانانو سلسله معلومه ده چې آدم علیه السلام دی. نو مطلب دا چې د آدم علیه السلام نه مخکې انسان نو. که جنات راوالی نو د جناتو سلسله معلومه ده چې ابوالجان، د جناتو چې کوم لومبنی پلار و چې هغه ته ابوالجان وي، نو هغه لومبنی جن شو. نو د هغه نه مخکې جن نو. دارنګې که فرشتې راوالی نو فرشتې ابتدا کې نه وي، الله تعالی بیا پیدا کړي. که هغه جبریل علیه السلام دی او که هغه بله فرشته را، دا ټول الله تعالی موجود کړي، نه مخلوق دي. دارنګې جنت او جهنم نو دام نو. موجوده ساینس هم د دې خبرې تصدیق کی چې دا کائنات چیرې دا وي دونه کروڑه کاله پخوانی دی. څوک 6 کروڑه کاله او څوک 15 کروڑه کاله، خو مطلب دا چې نه مخکې نو که نه. هغوی مې چې یو حادثه وشوه، د اسمانونو او ځمکه د یو بل نه جدا شي، یو غټه دماکه وشوه، نو مطلب چې نه مخکې دا نه و. نو موجوده ساینس هم د دې خبرې تحقیق او تصدیق کی چې دا کائنات چیرې دا حادث دی، دا پیدا شوی مخکې د دې نه نه و. واحد د الله تعالی ذات دی چې الله تعالی د شروع نه دی. نو د الله تعالی حیات چې دا حقیقي دی. په حیات کې دویم خبر دا ضروری ده چې په دغه حیات باندې به موت نه راځي، زوال به نه راځي. دا مونږ چې څومره یو دی وخت کې دنیا کې، یعنې هر یو مخلوق چې اخلي په ده باندې فنا او زوال به راځي به. که د لږ ساعت دپاره ولې نی خو راځي او پې خامخا. لکه چې قیامت قایمیږي نو زوال به راشي په دې هر څه باندې، په دې ځمکه باندې، په دې اسمان باندې، په دې نورو سپوږمۍ باندې، په دې فرشتو باندې. دا به هم دې له به موت راشي، په هر چا باندې موت راځي. نو دا موت به په هر چا باندې راځي، خو صرف د الله تعالی وحده لا شریک ذات دی چې چونکې حی دی، دا حیات حقیقي دی، نو په هغه باندې به موت نه راځي.
نو په الحی کې دا ټول مفهوم موجود دی چې داغه حیات حقیقی وي. دویم دا چې عطوایی نی ذاتی وي چې هغه له چا ورکړي ني. او دریم دا چې په هغه باندې زوال او موت او فنا را نشي. او دا خبره صرف او صرف د الله تعالی په ذات کې ده. او د الله نه ما سوا که هر یو نوم اخلي، که د جبریل او د میکائیل نه شروع کې د دنیا د یو ادنا مخلوقه پورې په ټولو باندې زوال راغلیم دی نو، او الله تعالی پیدا کړو. یو ورځ به راځي چې دا ټول به بیا نشي. په جبریل علیه السلام باندې موت راځي، په میکائیل علیه السلام باندې موت راځي، تر دې چې په خپله په دې ملک الموت باندې موت راځي چې کوم دا فرشته د مرګ ده په دې به موت راشي. او صرف د الله تعالی وحده لا شریک ذات به چې په هغه باندې موت نه راځي، فنا پې نه راځي. دې ته ویل کېږي الحیو. نو موږ معنا کو همیشه ژوندی دی. خبره داره چې د عربی ژبې دا لمن چې رکنه دا ډیر فراخ او ډیر وسیع دی. او د عربی د ژبې نه علاوه چې هر ژبه راوالی، که اردو ده او که پښتو که بله ژبه ده، دا یې لمن ډیره تنګه ده. دا د عربی د ژبې د یو لفظ صحیح تعبیرو په مفرد لفظ سره نشي کولی. یعنی څنګه چې الحی یو لفظ دی، نو د الحی په یو لفظ کې داسې مفهوم نشي رابندولی چې کم معنا اصل کې د حی ده چا په پښتو کې ته بیان کې، نو مفهوم به بیانې تشریح به کې. ورنه داسې لفظ مونږ سره پښتو اردو کې نشته چې هغه د الحی لفظ چې څنګه مفرد دی دغه شان یو مفرد لفظ او واحد لفظي هغه د الحی معنی وکړي. الحی الله تعالی همیشه ژوندی دی، حیات حقیقی ولا ثابت دی. القیوم، قیوم دا مبالغه په قائم کې، او قائم د قام نه دی. د قام معنی کړه ہونا ادریدلو، قائم معنی ادریدون کې، قیوم معنی ډیر ادریدون کې. نو د قیوم معنی اصل کې دا ده هغه ذات چې په خپله ولاړ دی او نور ادري. نو د ادرو نه مراد دی چې په خپو باندې ادرولی دي. مطلب دا دی چې الله تعالی هر مخلوق پیدا کو، حیات ول ورکو. نو د حیات نه پس د هغه چې کوم انتظامات دي د ژوند د تیرولو، څومره انتظامات او اسباب د ماشوموالي نه والي تر دغه وفاته پورې، دا ټول الله تعالی دې انتظام کې منتظم دی، تدبیر کې الله تعالی. دا معنا د قیوم ده چې الله تعالی غافل کیږي د چانه نه. د هر یو مخلوق د پاره چې کوم څه ضرورت دی په کم ټیم کې هغه الله تعالی مهیا کی او پوره کی او دستیاب کیه. د ماشوم د پاره د ماشوم خوراک او انتظاماتو چې کله د ماشوم لا د مور په هټه کې جنین دی هغه له الته کې ردی خوراک پکار دی، الته انتظامات سونه پکار دی. کله چې دی د نطفه په شکل کې او الته ولکم انتظامات پکارو، بیا چې کله د وینې په شکل کې الته څه پکارو، بیا چې کله روح پکې واچو بیا څه پکارو، بیا چې دنیا ته راغی بیا څه پکار دی، بیا چې ورو لویږي بیا در پارسه څه پکار دی تر وفاته پورې. بیا صرف انسان هو مخلوق نه دی، د انسان نه علاوه چې نور څومره مخلوقات دي د هر یو مخلوق د پاره څه انتظامات پکار دي، کم خوراک پکار دی. دا ټول چې دی پورا کولو، دستیاب کولو، برابرولو
دې ته قیوم ذات وایي. بیا د هر چا نگرانی کولو چې څوک څه کي او څه ټایم څه کار روان دی. بیا د هر یو مخلوق نگرانی کولو، د هغه باندې نظر ساتلو. یو انسان نری په اربونو انسانان دی دنیا کې، دارنګې په اربونو جنات دي، دارنګې په اربونو مخلوقات دي. د دې هر یو باندې نگرانی کولو دې ته ویل کېږي قیوم ذاتو. نو القیوم الله تعالی نگهبانی کوونکی دی، انتظام کوونکی دی، مدبر دی. القیوم الحی القیوم، الله تعالی چې هر یو چیز موجود کو د هغې انتظامات هم کی. دا الحی القیوم دا اسم اعظم دی. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې عیسی علیه السلام با دا مړي ژوندي کولو، نو د هغې نه مخکې به عیسی علیه السلام یا حی یا قیوم، نو په دې سره به هغه مړي د قبر نه راپاڅېدو. او دارنګې یا حی یا قیوم هغه کلمات دي چې آصف بن برخیه چې د حضرت سلیمان علیه السلام وزیر و، او هغه چې هغه د ملکه بلقیس هغه تخت راوړو د یمن نه، صنعای یمن نه هغه ملک شام ته، او هغه د سترګو په رب کې راوړی و. نو هغه آصف بن برخیه سره دا علم و، نو هغه یا حی یا قیوم وی. او د دې اسم اعظم د برکت نه فوراً هغه تخت هلته حاضر شو. دیو جنا اسم اعظم یعنی الحی القیوم د الله لوی نوم چې په دې سره کومه دعا وشي، کوم فریاد وشي، هغه فوراً الله تعالی واوري او هغه کار الله تعالی وکړي. په تورات شریف کې هم دا نومونه وو الحی القیوم، خو هلته کې دا په معنا د احیاها شراحیه یا احیا اشراحیه په دې نومونو باندې وو. موسی علیه السلام ته چې قوم کله ووی چې دا دریاب چې دی چای په بحیره کلزم باندې اوړېدلو، نو څنګه به اوړو؟ نو موسی علیه السلام هم هغه چې همسا رابغوله، نو هغه احیا اشراحیه دا اسم اعظم استعمال کو، دی وجه نه الله تعالی سمندر هغه جدا کو. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې یو انسان په سمندر کې گیر شو، غرق شو، او د راوتو اړو څه لاره نشته دی، په دغه وخت کې یا حی یا قیوم وایه، لاره به درته الله تعالی کولا وښي. نو دا د هر څه لپاره نبی علیه السلام به چې دعا کوله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، په دې سره به دعا کوله. الحی القیوم همیشه ژوندی دی، القیوم نگهبانی کوونکی دی، نگرانی کوونکی ټولو کارونو، او یا که پښتو کې ساده معنا کې نو سمبالښ کوونکی دی. القیوم معنا ساده پښتو کې سمبالښ کوونکی دی تمام مخلوقاتو. لا تاخذه سنة ولا نوم، لا تاخذه ظاهره خبره چې یو ذات یو هغه د تمام مخلوقاتو نگرانیم کی، سمبالهم کی، کارونم کی، نو دی به څونه ستړي کیږي، به څومره تکاوټ به وي. مونږ د خپل ځان ته وګورو
انسان چې یو کار کې مسلسل کې څومره تکاوت او څومره ستړیوالی په انسان باندې راځي. که انسان کې هر څومره طاقت وي لیکن اخر چې د هغه ویری به زما بس شو، نور طاقت می نشته دی. آیا چې الله تعالی تمام مخلوقاتو نگرانی کی، دې انتظامات کی او د هغې باندې نظر ساتي او تمام خبرې پوره کی، نو آیا هغه به ستړي کیږي او که نه؟ نو نه، هغه ستړي کیږي نه. نو د ستړیوالي په ځای الله تعالی فرمایي لا تاخذه سنة ولا نوم، هغه له نه خوب راځي او نه پرکالي راځي. ځکه دا خوب او پرکالي چیرې دا د تکاوت اثر وي. چې کله یو انسان ستړي شي، تکاوت ډیر زیات وي، نو بدن یې سست شي او د سستېدو نه بعد بیا انسان له ورو ورو خوب ورځي، پرکالي پې راځي او دا پرکالۍ نه پس بیا انسان مکمل اوده شي صحیح. نو الله تعالی نه اوده کیږي او نه پې پرکالي راځي. نو مطلب دا چې د الله تعالی تکاوت هم نشته. وما مسنا من لغوب، بل ځای کې الله تعالی فرمایي مسنا من لغوب، الله تعالی ته هیڅ قسمه ستړیوالی او هیڅ قسمه تکاوت رانغی. په یهودو باندې سخت رد شو. بخاري کې روایت یهودو ته ویلی شو چې په هفته کې یو ورځ د ځان دپاره خوښه کړئ چې په هغې کې به تاسو عبادت کوئ، او د الله تعالی مرضي د جمعې دا ورځ وه، خو هغوی ته اختیار ورکړی شو، نو هغوی جمعې ورځ نه خوښو، نو هغوی د خالي ورځ به ځان دپاره خوښه کړو. وی دا ولې؟ وی په دې ورځ باندې الله تعالی آرام کړو. په دې شپږو ورځو کې الله تعالی کائنات پیدا کو، 2 ورځو کې اسمانونه، 2 ورځو کې ځمکې او 2 ورځو کې د دې منځ کې چې صحیح ده. نو د خالی پر ورځ الله تعالی آرام کو. تعطیل چوټې ته وي، تعطیل اصل کې بیکاره کېدو ته وي. نو په دې ورځ الله تعالی آرام کړی دی. نو الله تعالی ولې استړی و چې الله تعالی آرام کوسو؟ نو الله تعالی نه تکاوت محسوس کړی دی او نه ورته تکاوت محسوسیږي. الله تعالی ته نه ستړیوالی راځي، نه خوب او نه پرکالي. نو لا تاخذه سنة، نه نیسي الله تعالی لره سنة. سنتون د وسنه یسینو نه دی. وسنه یسینو اصل کې دی ته وي چې د انسان دا سترګې کله بندیږي او کله کلاویږي، او دا د خوب مقدمات دي. یعنې خوب چې شروع کې انسان له راځي، نو دا سترګو دا باڼې بندیږي او کلاویږي، دی بیا کلاوي، هغه بیا بندیږي. دې ته پرکالي وي او اونګ ورته وي، او عربۍ کې ورته سنتون وي. نو دلته دا سنتون نکره روړه او دا د نفي د لاندې راغی، د الله د لاندې د عربۍ او ناشنا کېدره. نکره چې کنه دې کې هسې لږوالی وي، لږ وي، او بیا دا چې نکره شي بیا د نفي د لاندې راشي، د لا نافیه او د ما نافیه د لاندې راشي. نو دا بیا ډیر زیات معمولی تینا مراد دی. نو لا تاخذه سنة، الله تعالی لره نه نیسي معمولی نه معمولی، یعنی د ذرې 1000 واحد سنم زیاته دومره معمولی پرکالیم په الله تعالی ناراضي. دومره قسمه خوب چې هغې ته مقدمه د خوب ده، هغه هم په الله تعالی ناراضي.
نو سنتون او سنتون، سنتون کال توی او سنتون پرکالی تو خوب توی. نو دا ډیر لږ ساتي. دا انسان له چې خوب ورځي نو دا سترګې یې کولاویږي او پټیږي. نو دا ډیر لږ ساتي، د سترګو د رب برابري، بیا انسان راویښ شي. نو عرب وی سنت الوصال سنتن او سنت الفراق سنتن. سنتن کال توی او سنتن پر کالی تا لکسات توی. وصال ملاقات توی چې کله حبیب او محبوب خپلو کې یوځای وي. وی کله چې د وصال ټیمی نو سنت الوصال سنتنو، د ملاقات د دو محبوب د ملاقات هغه یو کال د یو لمحې برابري. بیا دومره زر بیا تیر شو. او د جدای یو لمحه چې ده نو سنت الفراق سنتنو، نو د جدای یو لمحه دا د کال نم زیاته اوږده شي. بیا نو لا تاخذه سنتن، ننیسی الله تعالی لره سنتن پر کالی او خوب، ولا نوم او نه خوب. د سنتن او د نومن کې دا فرق دی چې دا سنتن په سترګو باندې وي او دا خوب چې کله د انسان زړه ته کوز شي او وړی کله اوده شي بیا دا نوم شي. نوم پوره خوب ته وي، مستقل اوده کېدو ته، او سنتون د هغې هغه مقدماتو ته وي. انسان په دوو موقعو باندې اوده کېږي. یا خدا چې انسان سم زیات ستړي شي نو دا وجود یې سست شي اندامونه، نو دا ځان له بیا آرام غواړي انسان اوده شي. یا دا چې انسان سم زیات خوراک وکړي نو دا خوراک دا بخارات د معدې نه د سترګو ته دماغو ته خیږي او په دماغو باندې اثر وکړي درانه شي، نو د هغې اثر په سترګو باندې وشي او د سترګو د اثر بیا په زړه باندې انسان بیا اوده شي. الله تعالی دا دواړه خبرې هغه نه ځکه الله تعالی نه خوراک کی چې خوب وله ورشي او نه الله تعالی ستړي کیږي تکاوټ دی چې الله تعالی له خوب ورشي. نو الله تعالی له خوب نه ورځي. تفسیر قرطبي دې کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یا روایت را نقل کړی دی، خو هیرې کې پې رد کړی چې دا روایت صحیح نه دی. خو دا روایت ابو یعلا په مسند کې را نقل کړی دی، نور کتابونو مو. بهرحال ضعیف روایت دی لیکن د معنی په اعتبار سره صحیح دی. موسی علیه السلام یو پیره پړه کې رالو، چیرې الله تعالی به خوب ورځي او که نه به ورځي. ځکه څونه زمانې تېرې شوې او څومره، او چې الله تعالی به له خوب ورځي او که نه. نو الله جل شانو یو فرشته راولېږله او موسی علیه السلام 3 ورځې ویښ پاتې که چې خوب ته یې پرې نه ځي، او بیا وله 2 شیشې ورکړې موسی علیه السلام له چې دا ونیسه ورې دا دنه ماتې نه شي، او فرشته ورته ولاړه چې ور دې نه اوده م نه شي. او 3 ورځې بعد خو انسان به الډي اوده کېږي به. موسی علیه السلام له به خوب ورته، خو شیشې یو بل سره یو ځای کېدې نو د ماتېدو خطر وان، بیا به راویښ شو. خو چې هیرې کې همت یې بیله نو بس اوده شو، هغه دواړې شیشې یو بل سره یو ځای شوې، ماتې شوې. الله جل شانو فرمیل ای موسی علیه السلام چې ته اوده شوې 2 شیشې پاتې نه شوې، که چېرې الله تعالی له خوب ورئ کائنات به څنګه پاتې شي بیا.
دا څومره نظام چې برقرار روان دی خو د الله تعالی ذات چې د هغه په قائم دی ځکه دا هر څه برقرار دي. د ډریور چې سترګې وشي بیا کم ځای پروت وي بیا خو به د قیامت په ورځ بیا سترګې غړي. نو دارنګې د الله تعالی په ذات باندې که چېرې خوب پر کالي راله دا ټول نظام به درهم برهم شي. بهرحال روایتو ضعیف هم دی بلکې د موضوع کېدو قول پې هم راغلی دی، لیکن د معنی په اعتبار سره ټیک دی. الله تعالی خوب چې کوي نه ورځي، لا تاخذه سنة ولا نوم، دومره کافي دی. الله تعالی چې دی نشته څوک معبود سوا د هغه نه، همیشه ژوندی دی، سنباله کوونکی ټولو کارونو، نه نیسي ده لره هېڅ، نه نیسي الله تعالی لره پر کالي او نه خوب.